بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند اوریدونکي په نن سبوده ورشي د بشاور مسلمون ډېر مظلوم دی، خصوصا د قبایلو مسلمون ډېر مظلوم دی، هم ځورولی دي، ټاکولی دي، خپلې علاقې نه مهاجر شول، خپلې علاقې نه مهاجر شول. دا د ګرمۍ سخت دی، شپې ورځې کښې په تنګي شي ژوند دی چې سړی په کمره شي د پنکي نه ګزاره نشي کولی. قدرمند د هغه خلک نن په تنګي کښې شپې ورځې تېروي. هغه بچیون از زنانه نن په روډینه باندې روونې دي، هغه تور سرې نن بې عزته کېږي، بې قدره کېږي. قدرمند دی میش د ځینې خلک یې 14 اګست ویلې نه مناوئ، 14 اګست میش مناوئ ویلې نه مناوئ. میز د 14 اګست مناول ته ورلیانې میش په خپل غم شه مبتلا یي، میش بچون په سرې وینې شه سره ډېرو ته میشه خلک مظلوم دی، مقهور دی، بې کوره دی، بې یوره دی. خوښي خو ولې کېږي چې کله سړی په خپل کور باندې په آرام باندې په سهولت ایمیش آخر قصور څه دی؟ دغه مسلمان آخر قصور څه دی؟ دغه بمبارې، دغه بمې، دغه مټرې آخر روکتام کله کېږي؟ قدرمند ډېر د افسوس مقام دی. میش وایي کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. بالکل مسلمان باندې کوم ځای چې ظلم کېږي، ظلم بدېږي. لیکن نس کو خپل ځون ته دا خبره در ګوډه کړه، خپل ګرمون ته سار ټیټ کړه چې ودراهو دمونه خپل عوام کوم ځای ته تر کوم ځای ته رسېدلی دی، تر پیسې پوره دی که نه دی تر پیسې پوره. قدرمند د خدای د پوره صاحب اقتدار طبقاته میش دا درخواست کوي چې د خدای د پوره ده چې څومره څه وکړه دغه ډېر دي. د خپل عوام د خپل ژوند د ما لرې کوي. د عوام د په ملک تړلی خلک دی، د عوام د په ملک جغرافیې حدود باندې تړلی خلک دی. د قربانۍ په سن 65 جهاد شته دی، د قربانۍ په سن 74 شته دی. قدرمند دی د قربانۍ نن موږ ته صله دا میلاویږي چې په المسیح په دې زمانې سره کومه لیوه شوې وما علینا